دا نیټ او فیسبوک دا ډیر خطرناک شی دا ذهن کې واچوي زمارو نن سبا که دا وی چې دونه تلاوت پلان کی کو دونه تلاوت پلان کی کو په دې پویو نو الته څه چلی کړي په نیټ بیروستي دا مولا خبرې به خلکو ته ورمخ کېږي او سره چرخه به پیرا کېږي او خبره دا مولا چې کینو وسره خندا والا کینولي خلط 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 وای وای خاندي دی مولا خونن د یو مولا دی هغه د یو ولی د یو نیک انسان یو کرامت ذکر کړي بعضی اولیاء نه خارج یادو ساته د پیغمبر نه کدا سکار ښکارا شو چې هغه د عقل خلافي د عادت نه لري هغه د معجزه وای او کدا یو نیک انسان نه دا سکار شو چې هغه د عقل او د عادت نه خلافي هغه ته کرامت وای دې ته کرامت وای د عقل نه بار ده د عادت نه بار ده خبره نو که یو مولا داسې خبرې کوي او د یو نیک سړي کرامت ذکر کوي دی بس چلو کی دا مولا आवाज براولي خلکو ته ویو ګوره دروغجن عقل دالي او بیا به خلط 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 یادو ساته اے فیسبوک والا اے ظالما اے د دین دشمنه اے د قرآن دشمنه اے د پیغمبر د دین دشمنه دین پورې خندا مکا دا اولیاء او کرامت پورې خندا مکا د نیکانو د خبرو پورې خنداګانې مکا هغې نه مذاق مه جوړوه الله به دې راونیسي او نن سبا هغه خنداګانې ورپسې لګوي چې هغه د کافرو خنداګانې دي کافرانو چې په فلم کې خندلي دي کافرو په فلمونو کې خندلي دي هغه د کافر د فلمونو خندا دې پورې ولګوي او خلط 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 خاندي ورپورې دین پورې چې چا استهزا وکړه او ټوکې وکړې کافر مرتد ښه د پې طلاق بعضې مولیان نه لوبې کوي ته مولی دین پورې ټوکې کوي قرآن پورې ټوکې کوي ظالمه شریعت پورې ټوکې کوي او بعضې داسې ظالمان دي په دې فیسبوک باندې چې زه به یو تقریر وکړم نیم به کټ کړي نیم به پرېږدي خبره به نیمه راوالي زما به نیمه راوالي او په هغې پورې وګوره که نه دا خبره سپېره ټوله به وره که نه ولې ظلم کوې زما خبره په نیم یا بل مولا یا بل مولا په نیمه کې دې راواغېسته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ووره لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مونځ ته مه نږدې کېږئ په دې حال کې چې تاسو په نشه کې اوس یو سړی دا سکارات حذف کړي لر کړي او لا تقربوا الصلاة مونځ ته مه نږدې کېږئ معنا غلطه شو که نه دقسې به زما تقریر د بل مولا تقریر به یو رکوټې ټکې به مونږ ویلي څه به مو ویلي چې د قرآن شریف تلاوت مه کوئ چې یاره تاسو په خوب دله درځي نو دا یو ټکې به د خوب والا کټ کړي او وایي به چې پلانکي مولا وي ګوره که نه د قرآن شریف تلاوت مه کوئ په نیمه کې به کټ کړي مولا پسې به مخ باندې به وله سره چرخی راکاږي او پورې به خلک خندئ ظلم دې وکړه زیاتې دې وکړه په دې مولا دې دروغ ووایي خیانت دې وکړه دوکه دې وکړه د خدای ظالم او د خدای دشمن تا ته مخکې د حدیثو کتاب پروت دی او دروغ وایي دوکه کې ځان په دې اوچتی چې د بل مولا سپکاوی وکړه کم مولا چې په فیسبوک داسې خبرې کوي چې زه ځان اوچت حساب کړم او د بل عالم سپکاوی وکړم د ده نه غټ بدبخت او ظالم بل نشته دا څه کوې خلکو ته حرام وښایه چې بربند مګر دی خلکو ته حرام وښایه چې زناکاری مه کوئ د خلکو اصلاح وکړه ظالمه خلکو ته ده ووایه چې شرکیات مه کوئ خلکو ته ده ووایه چې بدعات مه کوئ خلک پوهېږه په دې رسوماتو په دې خرابو چې دې نه ځان وساتئ خلک پوهېږه په دې چې هلکان او جینکۍ بربند یو ځای مګر دی ادې پرېښودل نو په مولا پسې ونښتې ظالمه په مولا د خلکو اعتماد ختمې مولا سپکې د خلکو په منځ کې او د ډمانو خلکو خندا ورپسې لګې خلط 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 چې چا هم د علماو اهانت او توهین وکړو واوره او د دین سپکاوی یې وکړو او کرامت یا معجزې پورې خندا وکړه زه یې ورته ثابتوم ما له دې راشي دې ورته په قرآن او په حدیث او په سنت یې ورته ثابتوم دا کافر دی دا مرتد دی دا د شریعت نه وتی دې سپکاوی کې دا ډېر لوی ظلم نن په فیسبوک شروع دی
زه به یو خبره وکړم نوم به د چا وانه ټولو ته وایم فیسبوکونو مولیانو ته زه به یو خبره وکړم زه خو داسې خبرې بعضې وختې وکړم زه د چا نوم نه علمه ولې زه ریا نه کوم د چا سپکاوی نه کوم عامه خبره کوم د چا نوم نه عامه خبره کوم چې دا چا نو ابه څوک څه جلب وکړي زما بیان به دلته ولګئ او بل ملا به راولي هغه کې به هغه غلطي وي ویې وګوره په درد خو هاشم په هغه رد نه دی کړی زما هغه بیان به راکټ کړي او بل ملا به ولګئ وګوره کنه ما به ویلي چې داسې مو وایه او داسې بل ملا به ولګئ دا پلان کې په هغه رد کړی د هغه اپریشن ما خو په چا مخصوص نه ځای ذکر کوم زه خو عامه خبره کوم زه خو وایم چې څوک د بخاري مبارک و احادیثو ته منګلت و یو دروغ ورته وایي نو دا ظالم دی اوس به ته د ما دا بیان راولې نو بل سړي سره به ولګې نو وایي چې د هغه پسې دا خبره کړې هر سړی کې دی لاندې هر سړی کې نن فیسبوکونو تبۍ جوړه کړې مولیان هم غرق دي مولیان په فیسبوک یو مولا د یو تصویر باندې چرخې راکاږي بل مولا د بل په تصویر چرخې راکاږي او عوام پې کمنټونه ورکوي شرمول جوړ تبۍ شروع فیسبوک خلق تباه کړ په بار ملکونو کې به ناست دي دوه کسه به ورته مخامخ ناست دي دوه کسه او سپېره به د قرآن شریف په آیاتونو اعتراضونه کوي او د پیغمبر په حدیثو به اعتراضونه کوي د دین دشمني شروع ده د قرآن سپکاوي شروع ده زما وروڼو د دې خپلو بچو اصلاح وکړئ خو د دې مولیانو به څوک کوي دا چې څوک په فیسبوک دا لوبې کوي دا که مولیان د هغوی به څوک اصلاح کوي یو سړی به د علماو کرامت ذکر کړي د اولیاو به ذکر کړي د پیغمبر معجزات به ذکر کړي نو ستا عقل ورته نه رسي ستا عقل کې سوټې پرتې دي نو ته به پورې خنداګانې کوې په فیسبوک به وله دم راوباسې نو دم به پورې خلتېږي د خدای نه حیا وکړئ د خدای نه یاره وکړئ د علماو سپکاوي مه کوئ د خدای نه حیا وکړئ د بزرګانو د اولیاو سپکاوي مه کوئ دا هم وایم چې د منګلت خبرې مه کوئ چې یو خبره ثابت ده نه په کتاب کې د ځان یې مه جوړوئ دا هم ګناه ده په کتاب ثابته نه ده او دروغ ده نو دروغ ویل هم ګناه ده هم ناجایز